د عوامي نېشنل پارټۍ شیبر خان ګروپ یو اهم اجلاس په مخلنۍ کې د محمد حیات خان پر عشګاه کې د هغوی په صدارت کې وشو. په اجلاس کې د ګروپ ټولو ملګرو ګډون کړی و او ټولو د آینده لایحې عمل لپاره خپل خپل تجویزونه ورکړل. میډیا سره د خبرو په وخت د ګروپ سیکرټري اطلاعات سید وزیرګل ووی چې موږ په خپل موقف بالکل ولاړ یو. شیبر خان مخکې هم زموږ امیدوار و، اوس هم دی او بیا به هم وي. هغوی ووی چې ام پی ای سردار حسین بابک ته د پارټۍ له طرفه د پی کې 25 ټیکټ میلاوېدو وروستو دا زموږ دویم اجلاس دی او ټول ملګري په خپله خبره ولاړ دي. هغوی وویل چې زموږ نورو ملګرو سره هم رابطې سټارټ دي او انشاءالله د 20 جنورۍ وروستو به په سورا کلي کې یو ګرینډ کنونشن کوو چې پکې د خپلو نورو ملګرو آینده لایحې عمل واضحه اعلان کوو. په دې موقع د ګروپ په اجلاسونو کې په اول ځل ګډون کوونکي قمر زمان خان وویل چې زه د دې ګروپ کلک ملګری یم ځکه چې د دوی سوچ او فکر د دې خلکې د ترقۍ او خوشحالۍ دی. په اجلاس کې د عامو خلکو د ان پی د ناراضه ملګرو سره د ملاقاتونو لپاره د یو سی په سطحه کمیټې هم وټاکلې شوه. د یادونې وړ ده چې د دې ګروپ ملګرو د شیبر خان دپاره ان پی د کاغذات جمع کړي وو، خو له ان پی یو ځل بیا په ام پی ای سردار حسین بابک اعتماد وکړو د پی کې 25 ټیکټ یې ورله ورکړو. سردار حسین بابک ته د ټیکټ میلاوېدو وروسته دغه ګروپ خپل اجلاسونه شروع کړي چې پکې وخت په وخت نوي کسان شاملیږي. وجه تاسو د شیبر خان له سره چې کوم اتحادیان یې ملګري یې د هغې نه پس تاسو وایئ چې موږ به د 1 تاریخ نه پس خپل لایحې عمل ښکاره کړو. نن تاسو د محمد حیات خان په ځای کې خپل میټینګ وکړو، نو په دې کې هم څه لایحې عمل جوړ کړو او څه فیصلې مخې ته راغلې؟ نو یو خو فیصلې او د لایحې عمل نه علاوه خو زه دلته کې زموږ سره تقریبا نوي ملګري هم ډېر شي راغلي دي، نو د هغې شکریه هم ادا کوم او داد ورکوم هغوی ته. او دا برملا د پی کې خپل حلقې ټوټل ملګرو ته ټوټل عوامو ته دا خبره ورکوم چې په ذهن کې دی هغوی دا خبره وساتي چې دا کم پروګرام موږ جوړ کړی دی دا هرګز په یو شکل د واپس کېدو نه دی. موږ به خپل پروګرام بالکل برابر جاری ساتو او د 20 تاریخ خواوشا به موږ خپل کنونشن کوو. کنونشن کې به موږ خپله واضحه فیصله ورو که خیري. وجه ستاسو د خودخیلو د ملګرو سره رابطې شروع دي، د پارټۍ د ملګرو سره یا د عام ولس سره هم رابطې شته؟ نو خودخیل کې خو داسې ده چې زموږ په غازي کوټ او په دمنیر او په چنګلۍ او په توتالۍ او په کس او په صوابۍ دغه کې د جنګدره باغ کې په دې مختلفو کلو کې زموږ سره ډېرو ملګرو رابطې کړي دي او یقیني هغوی موږ دې پروګرام له راغوښته ځکه نه چې موږ وایو چې موږ خودخیل ته درشو نو تاسو سره به یو اجلاس شریک کوو. سید وزیرګل ستاسو په اجلاس کې ورځ تر ورځه د کسانو تعداد چې دی د هغه سیوا کېږي، نو دا تاسو خلکو سره رابطې کوئ که نه ملګري د خپل اندراز؟ نو زه به تا ته دا ووایم خبره اوږدېږي ومو خو هغه دلته زموږ په دې ناوګۍ ترڼه کې یو پولیس والا و، نو هغه یو مشر ته وی یو مشر ورته وی چې ته ایس ایچ او صاحب د دې سړي نه کلار شه. هغه ایس ایچ او ورته وی چې زه او دغه منو تاله راشي وی ته زما په دغه باندې ولې خفه کېږې؟ نو انشاءالله تعالی د کومو خلکو په زړه کې چې بړاس او بوج پکې او دغه خلکو اعتماد په موږ پیدا شو، نو ورځ تر ورځه موږ سره خلک رابطې کوي، په ټلیفون هم کوي. خو موږ لا کنونشن کې هغه کسان موږ انشاءالله تعالی چې شریکو خلکو ته پته لګي. د ټیکټ فیصله هم وکړه؟ د ټیکټ فیصله خو زمونږ څه داسې عجیبه شانته ده چې موږ داخله او ټیکټ خو موږ د شیبر خان زمونږ فلحال امیدوار دی، خو شیبر خان هم داسې یو الله والا سړی دی چې هغه وایي چې که په مندرن تحصیل کې زه نه زما بل یو محترم ملګري د الیکشن خواهشمني خو زمونږ امیدوار به وي. فلحال زمونږ شیبر خان امیدوار دی. قمر زمان خان دغه ته ووایه تاسو په اول ځل باندې د شیبر خان لاندې چې کوم ګروپ دی یا ان پي حقیقي چې کوم ګروپ دی په هغې کې نن په اول ځل باندې تاسو شرکت کړلی، نو څه وایې په دې باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا اول خو د دې ملګرو ډېر زیات شکریا ادا کوم او د دوی مننه کوم چې دوی ما ته په دې اهم میټینګ کې اجلاس کې د راتلو بلنه راکړه او دوی چې نن که په کومه موضوع باندې په دې کې خبرې وکړلې هغه سره زه بالکل متفق یم او د دوی خیال او سوچ چې کوم دی هغه د دې حلقې د ترقۍ او د خوشحالۍ دپاره دی او یو جمهوري سوچ لري. نو دې د وجې نه چې دی نو زه دوی سره د دې جمهوریت په لاره باندې تګ ته هر ټایم تیار یم. نو دا یو شعر په آخر کې د دې خپلو خبرو وایم
او چې چاته وایم نو هغه به په انشاءالله خپله پوه شي. وی اے پھول اپنے حسن پر اتنا ناز نہ کر، اے پھول اپنے حسن پر اتنا ناز نہ کر، تم جیسے بہت پھول خزاں کی نظر ہوئے. ډیره مننه، ډیره شکریہ.